ښوونځی ستاسې په کور کې. السلام علیکم قدرمنو زده کوونکو، هیله لرم چې روغ او جوړ او خوشحاله ویاست. ښوونځی ستاسې په کور کې ځانګړې خپرونه ده. زه بشیر احمد محمدي مو هرکلی کوم. نن ورځې درس موضوع مو د 11 ټولګي د بیولوژي مضمون مربوط کنټوزوم، مایکروفیلامنټ، مایکروټیبیول، همدارنګه پروکزیزوم او ترڅنګ یې ګلایوکسیزوم، همدارنګه د حجره کې د موادو انتقال یا په ترانسپورټ باندې خبرې کوو. تر هغې موږ سره پاتې شئ. لومړی راځو کنټوزوم ته. کنټوزوم څه شی دی؟ کنټوزوم موږ وایو چې دا د سنټروزوم ته ورته جوړښتونه دي. لکه څنګه چې موږ ویلو چې سنټروزوم داسې ساختمان لري چې لکه د ستورو ته ورته ساختمان دی او دا د سنټریول څخه او ټیبیولین پروټین څخه جوړ شوی دی. نو په دې کې هم چې کوم دی دغه ټیبیولین پروټین او همدارنګه موجود دي او دغسې دا کنټوزوم چې دی یوازې په سیلیا او فلاجیل کې لیدل کیږي. سیلیا او فلاجیلا چې کوم دی دا د ځینې ژوندیو موجوداتو همدارنګه په ځینې حجراتو کې حرکي غړي دي او د دغو دواړو حرکي غړو حرکت د چا په واسطه باندې کنټرولیږي؟ د کنټوزوم په واسطه باندې کنټرولیږي. بل راځو چې دی مایکروټیبیول او مایکروفیلامنټ ته راځو. مایکروټیبیول او مایکروفیلامنټ موږ داسې وایو چې دواړه په یو ځل باندې داسې تشریح کوو چې مایکروټیبیول چې کوم دي دا چې دي دا هالو سټرکچر دي. هالو سټرکچر دا معنا که چېرې تاسې وګورئ دا د پیپ په شان ساختمان لري، یعنې منځنۍ برخه یې چې ده خالي ده، یو خالیګاه لري، نو ځکه دې ته هالو سټرکچر وایي. او جوړ شوي د څه څخه دي؟ د ټیبیولین په نوم باندې د پروټین څخه جوړ شوي دي. یو ډول پروټین دي او د هغې څخه څنګه دی ترکیب شوي دي. په کومو ځایونو کې لیدل کېږي؟ په کومو ساختمانونو کې شته دی؟ په سیلیا کې، همدارنګه په فلاجیل کې، ترڅنګ چې کوم دی په سپرم کې او په سپینډل فایبر کې. سپینډل فایبر هغه فایبرونه دي چې دا په حجروي ویش کې د کروموزومونه د یوې او بلې برخې سره د کاینټوکور په برخه کې وصل کیږي او دغه کروموزومونه چې کوم دي چې کله په کروماټیډ باندې بدل شي نو دغه کروموزومونو دغه کروماټیډ یو چې د یو قطب ته وړي او بلې څنګه کوي بل قطب ته وړي. نو په دې کې څنګه دي موجود دي په دغو برخو کې سیلیا، فلاجیل، سپرم او سپینډل فایبر. او د دې ټولو شی کوي د دې ټولو حرکت کنټرولوي، یعنې دغه ټولو حرکت د چا په واسطه کنټرولېږي؟ د مایکروټیبیول په واسطه باندې کنټرولېږي. بل طرف ته چې دی مایکروفیلامنټ ته. مایکروفیلامنټ او مایکروټیبیول ترمنځ فرق صرف دی چې دا چې دی دا سالډ سټرکچر دی. سالډ سټرکچر لکه چېرته چې تاسو یو سیخ وګورئ نو سیخ داسې شکل لري چې داخلي برخه یې هم څنګه وي بنده وي ټوله په مکمل ډول باندې، یعنې کومه خالیګاه پکې نه لیدل کېږي. نو دغه شانتې مایکروفیلامنټ هم د یو سیخ په شکل باندې سالډ سټرکچر یا جامد ساختمانونه دي. دا څه څخه جوړ دي؟ په دې کې هم پروټین دي، دا هم پروټیني ساختمانونه دي، خو په دې کې په زیاته اندازه باندې اکټین او په یو څه اندازه باندې پکې مایوسین هم شته. دغه دواړه پروټینونه پکې موجود دي. په کومو برخو کې پیدا کیږي؟ دا چې کوم دی په مایکروویلای کې پیدا کیږي. مایکروویلای ترڅنګ چې کوم دی مسل عضلاتو کې او همدارنګه په سایټوپلازم کې لیدل کیږي. ګورئ مایکروویلای چې کوم دی دا کوچني ګوتو په شان ساختمانونه دي چې په یوه سطحه کې موجود وي او همدارنګه دغه مایکروویلای د جذب سبب کیږي. یوه ساحه کې چې کېږي هغه د جذب باعث کیږي، د ځینې موادو په جذب کې مرسته کوي، لکه په کوچنیو کولمو کې چې موجود دي مایکروویلای. په عضلاتو کې چې موجود دی د عضلاتو د انقباض او انبساط کې برخه اخلي، ځکه دغه اکټین او مایوزین پروټین چې کوم دی دا بیا موږ په 12 صنف کې وایو په سلایډنګ میکانیزم کې چې د عضلاتو د ښویېدو یو فرضیه ده. په هغې کې لوستل کېږي چې څنګه اکټین او مایوزین یو د بل د پاسه ښویېږي. کله چې دا یو بل د پاسه ښویېږي داسې نو دغه عضلات لنډېږي او اوږدېږي، یعنې د انقباض او د انبساط خاصیت لري. نو دغه د اکټین او مایوزین په واسطه باندې په عضلاتو کې د انقباض او انبساط رامنځته کېږي. بل طرف ته په سایټوپلازم کې دغه مایکروفیلامنټ موجود دی او د سایټوپلازم حرکات څنګه کوي؟ کنټرولوي. دوه نور ساختمانونه چې یو ته یې پروکزیزوم ویل کېږي او بل چې دی ګلایوکسیزوم دی. دواړه ساختمانونو ترمنځ فرق دا دی چې ګلایوکسیزوم چې دی دا یوازې په کومو حجراتو کې لیدل کېږي؟ په نباتي حجراتو کې، یعنې یوازې په پلانټ سیل کې موجود دی. او دا چې دا مایکروباډي دی. ګورئ تاسو په اکثره کتابونو کې د مایکروباډي نوم سره مخامخ کېږي او په مایکروباډي کې تاسو 3 شیان موږ مطالعه کوو. یو چې دی په مایکروباډي کې سپیروزوم دی. سپیروزوم دا ستاسې د کتاب موضوع نه. سپیروزوم چې کوم دی چې دی دا اصل کې په پلانټ کې لیزوزوم خاصیت لري، هایدرولیټیک انزایمونه لري او مواد تجزیه کوي. بل چې دی پکې چې دی پروکزیزوم دی
او همدارنګه ترڅنګ چې دی پکې ګلای اکسیزوم دی. دغه ټولو ته څه شی ویل کېږي؟ دې ته مایکرو باډي ویل کېږي، یعنې کوچني اجسام ورته ویل کېږي. دغه مایکرو باډیز کې یوازې موږ پروکسیزوم او ګلای اکسیزوم لولو. ګلای اکسیزوم چې کوم دی یوازې په نباتي حجراتو کې پیدا کېږي. د لومړي ځل لپاره د یو عالم لخوا چې هغه نوم دی بیور په نامه باندې د عالم لخوا څنګه شوی دی؟ کشف شوی دی. وظیفه یې چې دی ګلای اکسیزوم چې کوم دی دا په بیټا اکسیډیشن آف فیټ د شحمو په بیټا اکسیډیشن کې مرسته کوي. یعنې شحمیات راخلي شحم او د بیټا اکسیډیشن عملې په واسطه باندې دا په څه باندې بدلی؟ په کاربوهایډریټ باندې بدلی. دا په کومو ساحو کې به زیات لیدل کېږي؟ مثال په ډول باندې د زیتون دانې یا کیسټر سیډ چې ورته ویل کېږي، په دغه زیتون دانو کې چې وي هغې کې په زیات اندازه باندې شحمیات موجود دي. نو دلته کې دغه ګلای اکسیزوم پراته دي. دا ګلای اکسیزوم څه کوي؟ دغه شحم په څه باندې بدلی؟ په کاربوهایډریټ باندې بدلی چې ته چې ویل کېږي بیټا اکسیډیشن آف فیټ ویل کېږي. بل راځو پروکسیزوم ته. پروکسیزوم چې کوم دی دا په نباتي او حیواني دواړو حجراتو کې لیدل کېږي، په دواړو کې موجود دی. دا د یو عالم لخوا چې هغه نوم روډین دی. روډین په دوه ډوله حجراتو کې دا په کشف کړی لومړي ځل لپاره، هم د جګر په حجراتو کې یعنې لیور سیل کې او په کډني یا د پښتورګي په حجراتو کې، په دواړو کې لومړي ځل لپاره کشف کړی. دا څه کوي؟ دا د هایدروجن پروکساید د تولید او همدارنګه د هایدروجن پروکساید د تجزیې باعث ګرځي. یعنې امینو اسید جمع یوریک اسید چې کوم دی دا راخلي لومړی دا په چی باندې بدلیږي؟ دا په هایدروجن پروکساید باندې بدلیږي. دا یو خطرناکه ماده ده د بدن لپاره. خو په همدغه پروکسیزوم کې بیا دوه داسې انزایمونه چې دغه هایدروجن پروکساید څنګه کوي؟ تجزیه کوي. لومړی څه کوي؟ دغه امینو اسید او یوریک اسید چې دی د دې نه د کټالیز انزایم په واسطه په هایدروجن پروکساید بدلیږي. خو دغه هایدروجن پروکساید باندې بیرته بیا هایدرولیز انزایم دا عمل اجرا کوي، په نتیجه کې په چی بدلی؟ په اوبه جمع اکسیجن باندې بدلی، په دوه مادو باندې بدلی. نو دا بیا زموږ لپاره اوبه اکسیجن چې دی خطرناکه یا زهري ماده نه ده، خو که چېرته په دغه مرکب شکل کې وي دا چې یو خطرناک او زهري ماده. نو دا د څه په واسطه ترسره کېږي؟ دا د پروکسیزوم په واسطه باندې. د حیواني او نباتي حجرو ترمنځ توپیر تاسې ګورئ په دغه چارټ کې یو ځینې ځانګړتیاوې دي چې په هغه ځانګړتیاوو کې حیواني او نباتي حجرات یو له بل سره فرق لري. لومړی حجروي دیوال. موږ ویلو چې حیواني حجرات چې د حجروي دیوال نه لري، یوازې حجروي غشا لري، خو نباتي حجرات او حجروي غشا ترڅنګ حجروي دیوال هم لري. پلاستیډونه چې دا یو قسم ټیبیول ساختمانونه او دې کې چې کوم دی بیا رنګه او بې رنګه پلاستیډونه موجود دي، یوازې په نباتي حجراتو کې لیدل کېږي او په حیواني حجراتو کې نه لیدل کېږي. دلته وظیفه دا وه چې په فوټوسنتیز کې برخه اخیسته او ځینې غذایي مواد یې ذخیره کول. سنټروزوم چې کوم دی دا هم چې دی په حیواني حجراتو کې لیدل کېږي خو په نباتي حجراتو کې نشته. واکیول په دواړو کې شته دی، خو په حیواني حجراتو کې تعداد زیات دی، کوچني دی، او په نباتي حجراتو کې چې تعداد یو دی خو لوی وي. هسته چې کوم ده، هسته په حیواني حجراتو کې اکثره چې کوم دی د حجرې په منځ کې واقع وي او په نباتي حجراتو کې په یوه خوا کې یعنې اسنټریک موقعیت لري. او شپږم چې دا د ټیلوفیس په پای کې د حجرې ویش دی، یعنې کله چې حجره ویشل کېږي نو په نباتي حجره کې چې کوم دی دغه سیل پلیټ جوړېږي، یعنې په منځ کې د سلولوز دیوال جوړېږي او حجره په دوه برخو ویشل کېږي. خو په حیواني حجراتو کې حجروي غشا کې ژوروالی پیدا کېږي او د ژوروالي په نتیجه کې حجره په دوو مساوي برخو باندې ویشل کېږي او دوه نوي حجرات لاسته راځي. راځو نوي فصل ته. په نوي فصل کې نوي موضوع ده حجره او محیط سیل اینډ اټس انوایرمنټ. په دې باندې بحث کوو. حجره چې کوم ده دا چې په یو محیط کې موقعیت لري نو په شاوخوا کې چې دی مایع پرته ده، د مایعاتو په منځ کې دا حجرات موقعیت لري. نو دغه حجراتو او د مایعاتو ترمنځ د موادو تبادله صورت نیسي چې دغه عملي ته څه ویل کېږي؟ ټرانسپورټ ویل کېږي. یعنې د محیط د یوې برخې څخه بلې برخې ته د موادو انتقال ته څه ویل کېږي؟ ټرانسپورټ ویل کېږي. او دغه ټرانسپورټ په حجراتو کې څه دی؟ په دوه ډوله ده. یو ته ویل کېږي فعاله لیږدونه یا اکټیو ټرانسپورټ، او بل ته ویل کېږي غیر فعاله لیږدونه یا پیسیو ټرانسپورټ. په اکټیو او پیسیو ټرانسپورټ کې فرق څه شی دی؟ هلته موږ په لنډ ډول باندې وایو غیر فعاله لیږدونه هغه لیږدونه ده چې انرژي پکې نه مصرفیږي، خو په فعاله لیږدونه کې انرژي څنګه کېږي؟ مصرفیږي. دویم غیر فعاله لیږدونه چې دا سلو مومنټ دی، یعنې ډېر په کلاره ترسره کوي ځکه انرژۍ ته ضرورت نه لري. او فعاله لیږدونه چې دا فاسټ مومنټ ده.
په دې کې انرژي مصرفېږي او د انرژۍ په نتیجه کې دغه د موادو انتقال چې کوم دا په تیزۍ سره صورت نیسي. همدارنګه بل چې دا چې وي د لوړ الزت نه ټیټ الزت ته د موادو انتقال وي پکې، یعنی په یوه ساحه کې چې د موادو الزت زیات وي د هغې څخه ټیټ الزت ته انتقالېږي. مثال په ډول باندې که په یوه ساحه کې 100 مالیکوله مثال پراته وي او په بله ساحه کې چې وي 0 وي، دلته کې الزت ټیټ دی، دلته کې الزت څنګه دی؟ لوړ دی. نو دې ځای څخه د موادو انتقال صورت نشي دغې برخې ته، تر هغې پورې دغه مواد انتقال صورت نشي چې تر څو په دواړو خواو کې څنګه شي؟ مساوي شي، یعنی 50 دلته شي او 50 په دې ساحه کې شي. خو دلته کې چې دی د الزت تفاوت پکې مطرح نه دی، کیدای شي د الزت خلاف دغه عمل ترسره شي. مثال په ډول باندې که 100 مالیکوله دی او دلته کې 0 دی، د دې ځای نه چې حرکت کوي په یو وخت کې څو ته ورسېد؟ 50 ته ورسېد. که چېرته غیر فعال لیږدونې په همدې ځای باندې ودرېږي، خو دلته بیا د دې څخه نور مالیکولونه هم حرکت کوي، 49 نه 50، که څه هم دلته کې اوس الزت زیات دی 50 ته رسېدلی، دلته کې الزت کم دی. په کار دا وه چې دې طرف نه دې خوا راغلی، خو د انرژۍ د زور په اساس باندې دغه ځای نه مالیکولونه څنګه کېدي؟ بل طرف ته انتقالېږي، یعنې کېدای شي 48 پر 150 شي، همداسې هغې طرف ته د مالیکولونو انتقال صورت نیسي. دا چې دا دې ترمنځ توپیرونه دي. بل توپیر دا دی چې نیمه قابل نفوذ پرده شاید پکې موجود وي یا نه. دې کې نیمه قابل نفوذ پرده کیدای شي وي یا پکې موجود نه وي، خو دلته کې نیمه قابل نفوذ پرده چې کوم نه ده چې ده دا حتمي ده، حتمي باید دلته کې څنګه وي؟ موجود وي، ځکه دغه حرکات د نیمه قابل نفوذ پردې نه بغیر صورت نه نیسي. په اکټیو ټرانسپورټ او پیسیو ټرانسپورټ ترمنځ چې دی دغه توپیرونه دي. اوس راځو په غیر فعاله لیږدونه کې موږ 2 شیان مطالعه کوو دلته، یو چې دی ډیفیوژن دی او بل چې دی آزموزس دی. ډیفیوژن څه ته ویل کېږي؟ موږ ویو چې د لوړ الزت څخه ټیټ الزت ته د حلیدونکې مادې انتقال ته څه ویل کېږي؟ دې ته ډیفیوژن ویل کېږي، یعنې د سلوټ انتقال. سلوټ تاسې په محلول کې ویلي چې یو سلوټ ته یو چې دی یو سالوینټ دی. سلوټ څه شی دی؟ دا حل کېدونکې ماده ده او سالوینټ چې دی هغه چې دی حل کوونکې ماده ده. نو موږ ویو چې دغه د حل کېدونکې مادې انتقال له لوړ الزت څخه ټیټ الزت ته په هغه محیط کې چې هلته کې الزت زیات وي او هغه محیط ته چې هلته الزت څنګه دی؟ کم دی. دغه انتقال ته څه ویل کېږي؟ ډیفیوژن ویل کېږي، تر هغې پورې چې په دواړو محیطونو کې اندازه څنګه شي؟ مساوي شي د یو له بل سره. مثال په ډول که چېرته موږ اکسیجن راواخلو چې دی دا په هوا کې یو منحل دی یا په اوبو کې منحل دی، اکسیجن دی. که دلته د اکسیجن مالیکولونه 100 وي او دلته کې د اکسیجن مالیکولونه 0 وي، نو دغه د اکسیجن مالیکولونه د دې ځای څخه څنګه کېږي؟ حرکت کوي دغې برخې ته، تر څو په دغه محیط کې دغه د اکسیجن مالیکولونه او په دې کې څنګه شي؟ مساوي شي، یعنې 50 دلته شي او 50 دلته شي، دواړه د یو بل سره مساوي شي. دا عملیه به تر هغې پورې جریان لري تر څو پورې په دواړو خواو کې دا څنګه شي؟ دغه مساوي شي. ډیفیوژن کې چې کوم دی دغه سلوټ چې کوم دی دا موږ سره 3 قسمه، یا به جامد وي سایلډ، مثال په ډول باندې لکه کاربون په هوا کې، یا چې کوم دی لیکویډ وي لیکویډ مایع شکل کې. لکه تاسې د لیمو جوس جوړوئ، دغه د لیمو اوبه راخلئ او په ګیلاس کې اچوئ، نو دا په هغه ګیلاس کې ټولو برخو ته څنګه کېږي؟ خپرېږي، انتشار کوي. په کومه ساحه کې چې الزت زیات وي د هغه ساحې څخه نورو برخو ته څنګه کېږي؟ انتقالېږي. او یا چې کوم دی موږ ویو چې هغه به چې وي ګیس یا ګاز وي، لکه کاربونیټډ ډرنک. کاربونیټډ ډرنک دې کې چې کوم دغه کاربون موجود دی، دغه کولډ ډرنک، پیپسي وغیره چې تاسو کوئ، په دې کې چې که چېرته هغې نه تاسو سر خلاص کوئ نو هلته کې د دې الزت زیات دی، نو د یو آواز په واسطه یو پریشر په واسطه باندې دا څنګه کېږي؟ دغه د بوتل څخه د نور محیط ته څنګه کېږي؟ خپرېږي، ځکه په بوتل کې الزت څنګه دی؟ زیات دی. دې ته څه ویل کېږي؟ ډیفیوژن. د ډیفیوژن موږ سره اهمیت شی دی، یو اهمیت یې دا چې دا په ټرانسپایریشن کې برخه اخلي، یعنې کله چې دغه د اوبو مالیکولونه تبخیر کوي په دغه کې څنګه کېږي؟ دا د ډیفیوژن په واسطه باندې صورت نیسي. همدارنګه د غازونو د تنفسي غازونو تبادله، لکه موږ چې کله اکسیجن اخلو په اتموسفیر کې د اکسیجن الزت زیات دی، نو چې کله موږ دا واخلو په سږو کې د اکسیجن الزت زیات شو، په وینه کې د اکسیجن الزت کم دی، نو دا د لوړ الزت څخه ټیټ الزت ته څنګه کېږي؟ انتقالېږي. بل طرف ته په وینه کې د کاربن ډای اکساید سویه لوړه ده، نو هلته نه کاربن ډای اکساید په اکسیجن کې کم دی، د هغه لوړ الزت نه سږو ته راځي او بالاخره د غازونو تبادله څنګه کېږي؟ صورت نیسي.
په دغه اساس باندې یو بله ماده چې هغې ته فینوروم ویل کېږي فینوروم دا د ځینې حشراتو په واسطه باندې په هوا کې خوشي کېږي تر څو نارینه حشرات ځان پسې څنګه کړي راجذب کړي نو په کوم ځای کې چې الزت زیات وي د هغه ځای نه دا د ډیفیوژن عملیه د انتشار عملیې په واسطه باندې په ټول محیط کې خپرېږي او بیا په ځان پسې دغه نور حشرات جذبوي چې تر څو په نتیجه کې تکثر وکړي او همدارنګه د ډیفیوژن عملیې په واسطه د دوه حجراتو ترمنځ د موادو انتقال صورت نیسي او همدارنګه په سایټوپلازم کې د یو ساحې څخه بلې ساحې ته د موادو انتقال د چی په واسطه باندې صورت نیسي د ډیفیوژن په واسطه باندې صورت راځو ازموزس ته ازموزس عملیه چې کوم ده دا موږ وایو چې د یوې نیمه قابل نفوذ پردې څخه د سالوینټ یعنې د هغې مادې انتقال چې هغه په ځان کې نور مواد څنګه کې حل کوي یعنې د حل کوونکې مادې انتقال د نیمه قابل نفوذ پردې څخه د لوړ الزت څخه ټیټ الزت ته تر هغې پورې چې دغه په دواړو خواو کې اندازه برابره شي د څه په نوم باندې یادېږي د ازموزس په نوم باندې یادېږي مثال په ډول باندې که چېرته تاسې ازموزس عملیه کې موږ مثال دغه یو دوه کنټینر راواخلو په منځ کې یو نیمه قابل نفوذ پرده ولګو په دې ساحه کې موږ د اوبو مالیکول نه اچو چې دغه د اوبو مالیکول نه مثال ته چې دي 100 اوبو مالیکول نه موجود دي په بله ساحه کې چې کوم دی دلته کې د اوبو مالیکول نه چې دي دا موږ سره 50 دي 50 اوبو مالیکول نه دي تر هغې پورې چې دلته کې د اوبو مالیکول نه دي دلته کې موږ یا دلته هم 100 اوبو مالیکول نه په دواړو ساحو کې 100 اوبو مالیکول نه دلته کې مالګه څومره ده دا 100 مالیکوله مالګه ده سالټ خو دلته مالګه چې ده 200 ده نو تاسې ګورئ الزت ته موږ وایو چې د لوړ الزت څخه ټیټ الزت ته دلته کې چې کوم دی دغه محیط چې کوم دی دا څنګه دی دا رقیق دی او دلته کې محیط څنګه دی غلیظ دی نو دغه د مالګې مالیکولونو ته باید څنګه شي دغه اوبه څنګه شي دې طرف ته انتقال شي نو دغه انتقال چې د دې نیمه قابل نفوذ پردې څخه دلته کې د اوبه رقیقې دي ځکه د هر مالیکول په نسبت کې که دلته مثال موږ دا 1000 ونیسو او دا 100 ونیسو او دا هم 1000 ونیسو او دا 200 ونیسو نو د هر 100 مالګه مالیکولونو په مقابل کې به 100 اوبه څنګه شي دلته کې د دې مالیکولونو سره ارتباط پیدا کړي فری به څو پاتې شي 900 به فری پاتې شي دلته که د 200 سره 200 دې څخه یو ځای شي نو 800 به فری پاتې شي نو تاسې ګورئ دلته کې اندازه څنګه ده زیاته ده د اوبو مالیکولو نسبتا دې ساحې ته یعنې دلته کې محیط رقیق دی دلته کې محیط څنګه دی غلیظ دی نو د رقیق محیط څخه غلیظ محیط ته د موادو انتقال صورت نیسي دغه ماده چې په ځان کې نور مواد حل کړي دي لکه اوبه دغه مالګه پکې څنګه شوې ده حل شوې ده نو دغه مالیکولونه تر هغې پورې دې طرف ته انتقال کوي چې تر څو په دواړو خواو کې څنګه شي مساوي شي یعنې 50 مالیکولونه به دلته لاړ شي چې دلته هم 850 شي او دلته هم څه شي 850 شي نو بیا به دا تر په دغه صورت کې بیا دغه د موادو انتقال صورت نه نیسي خو که صورت هم نیسي که دې طرف ته یو مالیکول راځي نو دې طرف نه به هم بیرته یو مالیکول راځي او دغه انتقال به څنګه مساوي صورت نیسي نو موږ وایو چې ازمویز عملیه هغه عملیې ته ویل کېږي چې په هغې کې د لوړ الزت څخه ټیټ الزت ته د موادو انتقال د نیمه قابل نفوذ پردې څخه په دې شرط چې انرژي پکې په مصرف نه رسیږي څه شی ویل کېږي ازمویز عملیه یو تعریف یې داسې بل طرف ته یې داسې تاسې تعریف کولی شئ دلته کې چې دی دلته کې محیط څنګه دی دا رقیق دی دلته کې چې دی غلیظ دی نو داسې ویلی شئ چې د رقیق محیط څخه غلیظ محیط ته د اوبو انتقال دا ازمویز عملیې په نوم باندې یادېږي بل طرف ته تاسې داسې ویلی شئ دغه رقیق محیط ته موږ هایپوټانیک ویل کېږي محلول وایو هایپوټانیک هغې ته ویل کېږي چې الزت یې کم وي او دې ته چې ویل کېږي هایپرټانیک هغې ته ویل کېږي چې الزت یې څنګه وي زیات وي داسې هم تعریف کولی شو چې د هایپوټانیک سلوشن یا محلول څخه هایپرټانیک محلول ته د اوبو انتقال د نیمه قابل نفوذ پردې څخه د شي په نوم باندې یادېږي د ازمویز عملیې په نوم باندې یادېږي دغه ازمویز عملیه چې کوم ده دا په دوه ډوله باندې صورت نیسي یو چې کوم دی هغې ته انډو ازموزس ویل کېږي انډو ازموزس یعنی د حجرې داخل ته د اوبو انتقال بل چې دی اگزو ازموزس د حجرې څخه خارج ته د اوبو انتقال اوس راځو د انسان د بدن په حجرو کې د ازموز عملیه د انسان د بدن په حجرو کې د ازموز عملیه څنګه کېږي که مثال موږ د انسان په بدن کې د آر بي سي حجره راواخلو دوه محلولونو کې اچو یا به هایپرټانیک وي یا به چې وي هایپوټانیک که چېرته په هایپوټانیک محلول کې واچوئ دا مثال یو محلول دی هایپوټانیک دی که دا حجره زه د آر بي سي په دې کې واچوم نو دا آر بي سي حجره به څنګه وي دا به هایپرټانیک وي او دا بهر محیط څه شو دا هایپوټانیک شو نو موږ وایو چې د هایپوټانیک محلول څخه هایپرټانیک ته به دا اوبه انتقالیږي نو دې محیط څخه به دا اوبه چېرته انتقال شي
دغه آر بي سي ته به داخل شي. کله چې حجرې ته آر بي سي ته اوبه داخلیږي دې کې یو خبره څه شو، دا یو انډوازموزس شو، یعنی حجرې داخل ته اوبه لاړلې. کله چې اوبه داخلیږي دغه د حجرې شکل به تغییر کوي، دا حجره څنګه کېږي، پړسیږي. نو دا حجره به څنګه شي، سویل به شي، اوبه پړسیږي. که زیاتې اوبه انتقال شي په نتیجه کې به دا حجره څنګه وکړي، رپچر وکېږي، وبشلیږي او له منځه به څنګه شي، لاړه شي. خو که چېرته همدغه آر بي سي زه راوالمه او په هایپرټانیک محلول کې واچومه، یعنې دا یو هایپرټانیک محلول شو، په دې کې دغه آر بي سي واچومه، نو آر بي سي به څنګه شي، دا به هایپوټانیک شي. او بهر محلول چې کوم دی چې دا هایپرټانیک دی. نو موږ ویو چې د هایپوټانیک څخه هایپرټانیک ته اوبه انتقالېږي. نو حجرې داخل څخه به اوبه څنګه کېږي، بهر ته راوځي. کله چې راوځي دا حجره به څنګه شي، شرنک به شي، شرنک راغونډه به شي. او د غونډېدو په صورت کې به بالاخره څنګه کي دغه خپل فعالیت په سې ډول باندې سر ته نشي رسولی، چې دغې عملیې ته څه ویل کېږي، ته ویل کېږي اګزو ازموزس. نو که چېرته په دغه دواړه محیطونو کې موږ دا حجره واچو نو په دغه اساس باندې یا به حجرې ته اوبه داخلیږي یا به د حجرې څخه اوبه څنګه خارجېږي. خو که په آیزوټانیک محلول کې واچو، آیزوټانیک هغه محلول دی چې زمونږ د حجرې د محیط داخلي محیط او د باراني محیط د ازموټیک فشار یو بل سره څنګه یو مساوي وي او غلظت یې هم مساوي وي. لکه مثال 0.9% چې کوم دی دا چې دی دا سوډیم کلورایډ، که په دې کې چېرته موږ یو حجره واچو نو دا هېڅکله په دې کې نه اوبه ورته داخلېږي او نه اوبه ترې څنګه کېږي، خارجېږي. البته د مالیکولونو تبادله به صورت نیسي، که یو بهر ته راوځي یو به بېرته څنګه کېږي، داخل ته ځي. د نباتاتو په حجرو کې د ازموس عملیه، یعنې په نباتاتو کې دغه د ازموس عملیه څنګه صورت نیسي. نباتاتو کې د ازموس عملیه چې کوم ده دلته هم په هایپرټانیک او هایپوټانیک محلول کې خبره ده. که چېرته په هایپرټانیک محلول کې موږ د نبات یو حجره واچو، په هایپرټانیک محلول کې د نبات حجره موږ داسې رسمو، که په دې کې موږ یو نبات حجره واچو بهر چې دی هایپرټانیک دی او داخل کې به څه شي، دا به هایپو شي. نو دې څخه به اوبه څنګه کېږي، بهر ته انتقالېږي. کله چې اوبه انتقالېږي نو دا اوبه د څه شي انتقالېږي، دلته کې یو واکیول پروت دی، دغه واکیول څخه دا اوبه څنګه کېږي، بهر ته راځي. کله چې اوبه بهر ته راځي نو دغه واکیول به څنګه شي، کوچنی به شي. یو خو دا عملیت څه شو، دا اګزو ازموزس شو، اګزو ازموزس شو. بل طرف ته واکیول کوچنی شو او دغه د سایټوپلازم په شاوخوا کې چې کوم مواد دي دا د سایټوپلازم دې برخو څخه راجلا کېږي او د دې حجرې یوې برخې ته ځي. خو حجره شرنکېږي نه، ځکه چې دا چې لري حجروي دیوال لري. چې کله دغه یوې برخې ته راشي دې ته چې ویل کېږي پلازمولایزس. نو په نباتي حجره کې به څه صورت ونیسي، پلازمولایز. که چېرته نباتي حجره په هایپرټانیک محلول کې واچو، او که چېرته په هایپوټانیک محلول کې واچو، یعنې دا مونږ داخل کې هایپر کو او بهر څه کو، هایپوټانیک محلول کو. نو په دې صورت کې به څه کېږي، په دې صورت کې دغه اوبه داخل ته ځي. کله چې داخل ته ځي دغه واکیول به بیرته د اوبو څخه څنګه شي، ډک شي. او دغه د سایټوپلازم چې کوم بې ځای شوی دا بیرته خپل نارمل حالت ته راشي. نو دې ته چې ویل کېږي، دا به دوه حالت، یو به انډوازموزس شي دا عملیه او تر څنګ به څه شي، ډي پلازمولایزس به شي، ډي پلازمولایز، یعنې د سایټوپلازم بیرته دوباره خپل نارمل حالت ته راتلی ته ډي پلازمولایز ویل کېږي. نو په دغه اساس باندې دغه د ازموز عملیه صورت نیسي. ازموز عملیې موږ سره ګټه څه دی، یعنې اهمیت یې څه دی. د ازموز عملیې یو اهمیت دا دی چې ازموزس عملیې په واسطه باندې دا چې د سټوماټا د سوریو خلاصېدل، د سټوماټا سوري د ازموز عملیې په واسطه باندې خلاصېږي. هلته چې کوم ساتونکي حجرات یې ته پوټاشیم داخلي، کله چې پوټاشیم داخل شي غلظت یې زیات شو، نو زیات غلظت په اساس کې دي ته اوبه داخلېږي، اوبو سره دغه د ګاډ سیل ساتونکي حجرات پړسېږي. د پړسېدو په صورت کې چې کوم دی دغه سټوماټا حجرات څنګه کېږي، دا سوري خلاصېږي. بل طرف ته د ازموز عملیې په واسطه باندې څنګه کېږي، دغه د اوبو د مالیکولونو انتقال صورت نیسي. یعنې دغه اوبه چې کوم دی له یوې برخې څخه بلې برخې ته د دې انتقال هم د ازموز عملیې په واسطه باندې صورت نیسي. او د دې ترڅنګ چې کوم دی نور مختلف اهمیتونه هم شته دي، مختلف اهمیتونه ډېر اهمیت لري چې دغه یو څوی به تاسو یاد لرئ، یو چې د سټوماټا سوریو خلاصېدل، بل طرف ته چې کوم دی د غلظت د توپیر په اساس باندې د اوبو انتقال چې کوم دی دا هم د ازموز عملیې په واسطه باندې صورت نیسي. ګرانو زده کوونکو، دا د نن ورځې درس تربیه چې دی او بلې هم موضوع سره یعنې فعاله لیږدونه ستاسې په خدمت کې حاضرېږم. تر هغې مو په لایزال رب سپارم. هر چیرې چې یاست خوښ او خوشحاله اوسئ. د الله په امان.